यार है अमेरिका का जो यार है, इसराइल का जो यार है। زه وحید خان تاجک یم په ښار د باجوړ په ښار بازار کې موجود یم او دا خلک چې تاسو ته به نظر راځي دا امن پاسون کوي چې راوتلي دي. پرون په باجوړ کې ایسي ناوګۍ په ګاډي باندې چاودنه شوې ده چې په هغې کې ایسي فیصل اسماعیل او تحصیلدار عبدالوکیل خان او ایسای یعنی صوبیدار نور حکیم سپاهی زاهد او یو لاروی فضل منان چې کوم دي نو هغه شهیدان شوي دي او ورلس پکې ویل کېږي چې نور زخمیان دي. د هغې نه پس دا اعلان شوی چې سبا به په ښار بازار کې په مین بازار کې په چوک کې امن پاسون وي. نو دا اوس تاسو ته ښکارېږي چې دغه خلک راوتلي دي، خو ما دا خیال و چې ډېر ګڼه به راوسي ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر زیات د دغې لپاره پوسټونه کېدل او خو پته ولګېدله چې هغه حساب کتاب هغه شان نه دی. د باجوړ 14 لکه آبادي ده او په هغې کې دغه خلک یو څو سوه دا راوتلي دي او د باجوړ د امن مطالبه کوي. خو چې د سوشل میډیا ته ګورو نو بیا په سوشل میډیا هر سړی فلسفي جوړ شي او هر سړی افلاطونه ورستو شي او بیا چې د نو د ځانه تجزیه ورکوي. خو چې عملي میدان شي نو عملي میدان کې دغه دی چې صاحبزاده هارون رشید صاحب په سټیج باندې ښکارېږي، تر څنګ یې ولاړ عبدالکریم سلارزی صاحب چې د مسلم لیگ سره تعلق لري، صاحبزاده روشن رشید صاحب د جماعت اسلامي سره، او دارنګې پکې یو 2-3 تنان نور هم سیاسي مشران د دې سیمې دا په دې امن پاسون کې شریک شو. دا یو څو سوه خلق دا تاسو ته په نظر راځي چې دا راوتلي دي او د باجوړ د امن مطالبه کوي. نو ډیره عجیبه دا خبره ده چې 14 لکه آبادۍ کې دغه یو څو خلک راوځي او د باجوړ د امن مطالبه کوي. نو دې نه پته لګي چې څومره سنجیدګي ده او بیا دا تاسو ته په نظر راځي چې دا بازار هم کولاو دی، دغه ورته احتجاج روان دی، دا دلته دا دوکانونه کولاو دي. نو دومره هم دا نشي کولی چې د نیمې ګنټې دپاره یا 10 منټو دپاره خپل دا دوکانونه بند کړي او په دې احتجاج کې ورسره شریک شي، ورسره ودرېږي. تر دې پورې چې حیران دا یم چې تاجر برادرۍ هم د احتجاج دومره ویلیو نه ده ورکړې. به کار خو دا و چې تاجر برادرۍ اعلان کړی وی چې 1 ګنټه یا نیمه ګنټه به بازار بندو او په شریکه سره به په دې احتجاج کې چې د باجوړ د امن دپاره اواز اوچتو. خو دا په ډاګه کېږي خبره چې د باجوړ خلق د امن په بابت لکه یا د امن په باره کې څومره سنجیده دي او دوی چې کوم دی په سوشل میډیا خو ډېر زیات چې پوسټونه کوي او دغه رنګې په سیاسي خلقو باندې نیوکړې هم کوي چې دوی اواز نه اوچتوي. خو چې هماغه سیاسي خلق راوځي او د باجوړ د امن خبره کوي، اواز اوچتوي، جلسه جلوس کوي، نو بیا د عوامو دغه صورتحال وي چې په 14 لکه آبادۍ کې دغه یو څو سوه خلک راوتلي دي او د باجوړ د امن مطالبه کوي.